अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा माता इब्नु आदम इन्क़तअ अमलुहु इल्ला मिन सलास वक़ाल अहदुम मिनस सालिकीन लिल्लाहि हक़्क़ुन ला यकूनु लिग़ैरिही व लिअब्दिही हक़्क़ुन हुमा हक़्क़ानी ला तजअलुल हक़्क़ैनि हक़्क़न वाहिदा मिन गैरि तबीनिन वला फुरक़ानी नबज़ू किताबक मिन वराइ ज़ुहूरिहिम व तमस्सकू बिज़िखारिफ़िल हुज़यानी या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम और दीगर मुसलमानानों द बहर ना रातुनको मेलमनो पकूरुनो की औरीदुनको पर्दनशीनो ख्वेंदो मेंदो द अल्लाह तबारक व ताला द किताब पर निस्बत सर राजम शवियु चिसात द अल्लाह द रसूल द हशर द आखिरत खबरी उशी और कम से की जदासी यौ दीनी मजलिसी कहना नुदा जमुंग उस्तादो द ईमान यौ तरमानीटर दे माने जमुंग ईमान चिक्की ज़का अल्लाह तबारक व तआला फरमाई नबी अलैहि सलाम का ए महबूबा वज़क्किर कला वर्तवई फज़क्किर बिल कुरान ए महबूबा तदे खल्क़ तया इम्तिहानी कवा तज़कीर कवा नुतके दा तज़कीर के
خلق تلقین کې یا دهانی کې د دین ترغیب ورکې د الله د کتاب ترغیب ورکې فإن الذکرى تنفع المؤمنین دا به ایمان والا ته نفع ورکوي. نو که چېرته داسې مجالسو کې موږ ته نفع میلاویږي که نه بیا مو ایمانی کیفیات برابر شي. او که نه چېرته داسې د دین او د ایمان او د یقین خبره کېږي او موږ او تاسو ورته پریشان شو، تنګ شو، وخت ډېرو لګېده، اوږد بیان شو، دا وشو دا وشو، دا زمونږ او تاسو امتحان واخیستی شو، ایمانی سطح مو ډېره راکمه شوې ده. نو یو دا خبره شوه محترم. دویم زمونږ او تاسو مخکې د بلالو بچو قرآن کریم بخیري صورتونه واورول، دا ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده او دا خوشحالي موږ ته د قرآن راکا او بیا دا خوشحالي موږ ته د مسجد د امام صاحب راکا. دی وړو سره محنت کړی و، خواري یې کړې وه، ځان یې کړولی و، د الف باتانه ورته قرآن شروع کړی و، نن هغې په والناس باندې سبق ودرولو او بلکې بیا هم د سره شروع کړو. بیا د دې ماشومانو مور پلار خوشحاله، نیا نیکه خوشحاله، رونه خویندې خوشحاله. دا څو ورځې نه چې د ختم نیټه یې ښودلې شوي که نه زمونږ د بچي به ختم وي. دا خوشحالي په قرآن کریم ده، دا خوشحالي په قرآن ډېره زیاته ده. نو دا یوازې د مور پلاره نه برداشت کېږي، نو خپل خپلوان چمګاوان هم ځان سره په خوشحالۍ کې شریک کړي. تاسو به چېرته نه لیدلي چې وګوره د پلانکي بچي په لسم کې پاس شو، لسم پرېږدوه مړه، شپاړسم یې وکړه، ایم یې وکړه، نو ایم ای سي یې وکړه، نو ایم فل یې وکړه، نو پی ایچ ډي یې وکړه، او اوس هغې خپل خپلوان راجمع کړي. تاسو به چې ته نه لیدلي چې چېرته تللي یې که د چا بچي پی ایچ ډي کړې ده، شپاړسم او شلم یې پاس کړی دی په سکول کالج کې، هغې خلک نه دي راجمع کړي. د قرآن دا خوشحالي دونه ډېره زیاته ده چې هغه خوشحالي د والدینو نه د یو خاندان نه برداشت کېدی نه شي، نو ځان سره خپل خپلوان، دوستان، ګاونډیان ټول په خوشحالۍ کې شریکوي. دا د قرآن شان دی. او قرآن کریم چې دی دا خو ډېر عظمتونو والا کتاب دی. تاسو ګورئ محترمو، دا قرآن کریم چې دی نو دا کلام الله دی، دا د الله کلام دی، دا د مخلوق خبرې نه دي. دا قرآن کریم چې دی دا کومو بچو چې اختتام ته ورسولو، د چا بچو چې اختتام ته ورسولو مولانا صاحب ورتزان وکړولو. محترمو دا قرآن کریم دا کلام الله دی او معلومی کی دا چې د دې ډېر مسلمانان ډېر خوش قسمت دي. کله دا ټول امین مولوی سره مدرسې طالبان دا دي کله کلی پکې دوستا کلیوال څو دې ګلار جت کې نو ماشاءالله ماشاءالله جزاک الله. مونږ کله کله د مرګرو خواته نه شو کنه ونه شیر بادر صاحب زموږ ډېر پخوانی مرګري دي، مونږ سره هلته شیخ الحدیث هم پاتې شوی دی، حدیث په پڑھاول. نو موږ چې چېرته د مرګرو خواته نه شو نو ته وایي مقتدیان څنګه دي؟ نو بعضې خلک راته د څه وایي تاسو ته یې نه شم ویلي، او بعضې راته وایي چې هر مانځه پسې ورته لاس کتومه چې ربه د مقتدیانو کور مې د پریشانو نه خالي نه کړي. مولوي صاحب درې خلک څنګه دي؟ ډېرې دعاګانې اوس هم وکړې ښه ملکه دا خو مې په لومړي ځل د دعا زوی ولیدو ښه
چې دا مقتدیانو ډیر زیات خلک دي ساته خلک دي په دین مین خلک دي زه درس کوم نو یو تن د درس نه پاتې کله حدیث او تعلیم ورکوم نو یو تن دې نه پاتې پته ګور دا علماء پوښتنه نور راته څو نه وي چې عمل سره ډیر راکې تنخواه ډیر راکې جزو خوشاله مولې زه قران را عالمانو دا خلک ټول ناس دي دا حدیث کتاب روالم تعلیم کوما نو فیدے استاد جولو تا استاد کلیتا تاسو ناری نو زنانو تا درزی محترمو نو د دین معلومی کی دا چې علاقې خلکو کی دینداری شتقا دا قرآن کریم دا کلام اللہ دے دا زونا عظیم شان کتاب دے اے محترم مسلمانانو د دې قرآن کریم سره چې ګوره نسبت د دې ګټې راغلي دی دې ګټې ته څوک بې اودسه لاس نشي وروړی حالانکه دا خو عامه ګټه ده که دا خو عامه ګټه ده کاچلې چې جوړېږي خلک پکې فروټ وغیره وړي نور سامانونه هم پکې خلک وړي خو چې دلته دې قرآن ته ولګي دا دونه معززه شوه اللہ تبارک و تعالی فرمائی لا یمسه الا المطهرون دا پاکانو کتاب دے پاک خلق بہت بوتے ووڑی دا پاک ذات کلام دے دیتا چی گوتے ووڑی نو پاک خلق بہت وروڑی معلوم ادا شوا بے عودت سڑے قرآن نشی راوستے تو قرآن نشی راوستے انب بے عودت سڑے اللہ خپل کتاب تقریری سنگا خبر څنګه او کله عوام جواب راکړي په یو دته انسان ډیر دې کې د علماء خپل جدا کې قران ته لیکلي یعنی چې به یو دته الله قران ته نه پریدي نه به یو دته ته د قران دراغستو اجازه شته نو کوم مسلمانانو ته د قران کریم تدنات دي د اوریدو توفیق نه ملایږي دې پوښتنه به یو دته سوچنا څوک چې قرآن ته د ناس ته توفیق وته نه ملایي محترم دا ګټه معززه دا کاغذ معزز او مکرم چې په کوم کاغذ باندې قرآن ولیکل شو اے محترم دا ګټه اوس کې ډیره چې کوم کپړاو لګی دا هغه کپړم ډیره معززه اے محترمون دا قرآن سره ډیر نږدې دا قرآن کریم چې په کوم باندو کې نازل شوی هغه باندو محترمه دا قرآن کریم چې په کوم خار کې نازل شوی هغه حرم ډیر محترم نن د مسلمانانو په زړونو کې د مکه المکرمه د مدینه المنوره یو مینا دا یو محبت دی یو عقیدت دی هر مسلمان دغه دا تمنا دا آرزو چې زه حرمین شریفین ته لاړم دا څنګه دا څنګه ده اگر زه په لار روان یم یو مرګره او ټکر کې ناستو زیولی د منو درې نو په چاړه وږي دماغ می او کیږي دواره توکا چې زر تر زر د مدینه منوره وینما زر تر زر د روزه وینما زر تر زر خانه کعبه وینما دا می غټ ارمان دی په تو جړل چې وایي دا هر مسلمان دا یو تمنای کړه دا چا تمنا چې موږ حرمین وینو الله دې موږ تاسو ټول ګوري دا ولې محترمو زمونږ استاد پر لکه د مکی سره مینا نو د مدینه سره مینا د اغازه د درو دیوار سره مینا د اغازه د ار یو څه سره زمونږ استاد مینا الکه دی باندې د مدینه منورې حواله کېدلې دا دی باندې د مکی مکرمه حواله کېدلې دا مینا محبت دا ولې دا د قران کریم د نزول زین دی الته د الله تبارک وتعالى دا عظیم کتاب نازل شوی دی دا غي د وجنا هغه مکه او مدینه محترم ګرځیدا اے محترمو د قران کریم چې نن تاسو په دې باډوان کې په دې غوندو کې ختمونه دي د دې آغاز چې شوی و نو د آغا جبل نور د مکی مکرمه تاریخي غر جبل نور
دا غي په سر کې یو غار دی چې هغه ته غار حرا ویل کیږي هلته د قران کریم د وحي آغاز شوی وو نن موږ او تاسو خپل بچو ته حرا نومو حرا دا خو د غار نوم دی دغه غار هغه نوم دونه محترم وګرځیدا نن وګورا مسلمانانو جنکو کې د ډیرو ماشومانو بچو نمونه حرا دي دا غار حرا دونه معزز اولی چې د قران کریم د وجنا اے محترم مسلمانانو هغه عرفات هغه غر هغه اولی مونږ او تاسو سره لکه مینه ساتو التوحی نازل شوی وا چې اليوم اکملت لكم دینکم دا وحی التنازل شوی وا نو هغه غار مونږ ته معزز هغه غر مونږ ته معزز نو اے محترمو د چا پزړه کې چې دا قران هغه عالم چې د قران دا علم حاصل کړي هغه بچي چې دا قران کریم په وړو کې زبان په وړکو کې ولستا سینه کې محفوظ کا دې پیاز باندې یاد کا حافظ قران شو قاری قران شو عالم قران شو دا سینه به څونه معززیا دا به څونه محترمیا نو قران کریم دا عظیم الشان کتاب دی دا داسې کتاب دی که د دې تلاوت کې د دې په تلاوت سړی نستړي کیږي دا چې بیا بیا لولې کړه که په تلاوت سره لولې که په ترجمه سره لولې که په تفسیر سره لولې چې څونه بیا بیا لولې نو دونه بیا بیا خپل را پریدي د دې مثال خو د مشک او عنبرو د ډبی دی چې څونه بیا بیا کولاوي نو بیا بیا خو پورا پریدي امام شافعی رحمت الله علیه هغه فرمایي کنا چې داغه په مقامت باندې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تذکرہ وکړه د امام شافعی رحمت الله علیه په مقام نو امام شافعی رحمت الله علیه او ته وی د بیا را ته وایي د امام ته دا خبره دغه چې هغه معمولی انسان نه تیر شوی نعمان بن ثابت رحمه الله هغه لوی شخصیت تیر شوی دی ډېر لوی خدمات دي نو امام شافعی رحمت الله علیه هغه تنتوي اعيد ذکر النعمان لنا ان ذکره هو المسك ما كررته يتذوع د امام ابو حنیفه دا تذکرہ را تبیا بیاو کا دغه ډېر خوند او مزه ده نو قران کریم کې ډېر زیات خوند او ډېر زیات مزه ده دا داسې عظیم شان کتاب دی جميع الكتب يدرك من قراها ملال او فتور او صاما د دې قران کریم نه علاوه جميع الكتب يدرك من قراها چې څوک اغل ولي کنه الکه ګټه سټډي میوکا یا رستلی شوخه الکه فزیکس می ولستا کیمستری می ولستا بایولوژي می ولستا یو ګنټه می ولستا ډایجست می ولستا ناول می ولستا د اردو کتاب می ولستا ساينس می ولستا معاشرت علوم می ولستا عام دنیاوی کتاب دینی کتاب می ولستا الکه ستړي شوم یار اثر می درشو هو جميع الكتب يدرك من قراها ملال او فتور او صاما سوا هذا الكتاب فإن فيه بدائع لا تمل إلى القيامة سوا د دې کتابنا پدې کې ناشنا خبرې دي ها یوسف علیہ السلام واقعا شروع کا داغي جدا خوان د موسی علیہ السلام واقعا فقیرا لا دنیا ته نه دی راغلی د فرعون چړې ولتی شوی دی نو بیا وګورم هغه موري صندوق کې دی دریاب ته ورځي د فرعون ویندې راټینګي بیا د فرعون بیبي هغه دنا اخلي الله یو القیتو الیک محبتا مني بیا د موسی علیہ السلام د فرعون فقور کې لویږي بیا د 302 دعوت کله بلوغ تر کیږي د 302 دعوت کیږي بیا موسی علیہ السلام مدین تزي التلق کال تیری بیا واپس راځي نبوت وته ملاویږي کوه تور تزي الله دې بیا د فرعون دربار ته لاړ
دا اخره پورې بیا جادوګران او د فرعون سره مقابله بلا کسی سامری پکې راوځي پدې سړی نستړي کیږي نو دیخوا چې د عیسی علیه السلام واقعات راشي چې وګوره عیسی علیه السلام مریم بیبي ته الله ورکا مریم واده لري کړي عیسی علیه السلام بغیر د پلار ورته الله وجود ورکا مریم نور خبره چې ای زما ربا دا خلق بسویو چې دا غیر شادي شد دادا او غی کې ککیری الله ورته وی که څوک د سره ملاویږي کنه نو اغي ته توایا چې ما روزه د خبرونه خلق رااله او دې طرف غی کې عیسی علیه السلام دی خلق وتویا اخت هارون قاری ته دغه یې کنه فند وکړه اے د هارون خوري دا الګ در سره سکیا تا مور بدکار نوا تا پلار ناکار سړی نوا وما كان امك بغيا فاشارت الیه نو مریم اشاره وکړه معصوم طرف ته هغه وی کیف نکلم من كان في المحدث وبيا ورکوټم لا خبرې کوي هغه خوا تراله او عیسی علیہ السلام نے زامگون تقریر شروع کو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا عیسی علیہ السلام واقعہ بیانی قرآن داغی جدا خوندے نکد ابراہیم علیہ السلام واقعہ کل پلار سر مقابلہ پلار توی اے با جانا تیگ دا قتم پلاری خبوتانو تا سجدہ کے پغلطے قوم توي تاسو و سره په غلطه نو دا وخت بادشاہ توي تم و سره په غلطه نو بلار بیا د کور وباسي نو چې بادشاہ ته مسله بیانې او ګوره د هغه وخت ظالم بادشاہ هغه اعلان کوي چې الا خشاکونه راجمه کې دا سړی سوځول غواړي دغه واقعیا به جدا خوندې نو کدی خو د ابراهیم علیه السلام واقعیا چې وګوره ابراهیم علیه السلام خوب ویني چې د په خوب کې بچي علالوم د پیغمبرانو خوبونه هوهیا بیا بچی ته ویوایا بچیا یا بنیا ای زما بچنګیا خوب کې دی وینما علالوم دی نو بچي وته دا نو چې پلار ما وځي د جب چپ خوب بینو وته یا ابا تفعل ما تؤمر اے ابا جانا دا تکم حکم دی هغه کوا د دې ځان ته خوندې نو کده ابراهیم علیه السلام خواتا ملائک راغلی د میلمنو په شکل کې در تویم چې په قران څخه کلی کیږي نه نو کده خوا د رجل یاسین واقعا اورې کده رجل مؤمن واقعا اورې نو کده خوا په قران کریم کې د اصحاب کهف واقعا اورې کده اصحاب الفیل واقعا اورې جدا خوندې کوم خدا خوند غسته نه لري نو محترم مسلمانانو دا د قران یو انداز نو کله قران کریم منون کو د فارزيري ورکي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات اے د منون کو د پاره به جنت نه دی منون کو تب الله په جنت کې وي اے زما بندګانو ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې دا مضمون شروع دی جدا مزرا دا د قران خوان دی په دې سړي سړي کېږي نه خو افسوس دا د عمر باندې پوهه نه الله به جنتیانو ته وی ولکم فیها تاسو له په دې جنت کې هغه څه چې تاسو لغواړي او چې د کوم چې تاسو ارمان کوي نو کله نه من کو د پاره فتقوا النار د عذاب د اور نه ځانو ساتي د جهنم نه ځانو ساتي په خطرناک سخت ترين ملائک دي التورون دي عذابون دي تکلیفون دي مصیبتون دي نو اے محترمو کله قران کریم وې دا مسله زما بنده اومنا ولې اومنا باغي باندې دلایل شروع چې جدا خون را پری نو کله قران کریم یو مسله شروع کی نو کله بل مسله نو کله بل مسله دا دونه دی مشان کتاب دی دا دونه د خون نه ډک ولې دی دا نازل شوی دی په عربو کې
او په کوم دور کې چې نازل شوی دی د هغه دور عربو دا فصحا او بلغاو واړو واړو ماشومان زبردست اشعار جوړولو په دې وجہ کې کله مشرکینو په نبی رسول سلام باندې الزام لګاو چې دا خو دې د ځانه جوړي نو الله وتعالى چیلنج نازل ک چې محبوب دې ته وایا وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله زیتاتهم عربیه تاسو خو د محمد عربي نظر کې مشران شتا زیتاتو په عربی پوریږي کنه نو زیتاتو د قرآن غونتا د دې د سوراتونو غونتا یو سورت جوړ کې نو دا رنګي د یو آیت جوړ کې فلیاتو بحدیث مثله د قرآن د خبرو غونتا یو خبره جوړه کې یوازې تاسو نه کله اجتماعت الانس والجن کدا پیریانم ټول او انسانانم ټول راجم شي چې د قرآن غونتا کلام وروړي الله وی کدا یو بل امدادیانم شي دا څه کلام نشي وروړي الله مونږ دا کتاب را کړی چې تاسو په دې غوندو کې دا ختم وکړه دا کتاب دی د دې کتاب شان کې بیانې د دې کتاب مقام کې بیانې د دې کتاب مرتبه کې بیانې اے محترمو د دې کتاب دراتلو سره تورات انجیل زبور منسوخ شو وای شاباش دغه یو اهمه خبره مې زین سره لغره تکوم توجه مستګنه تورات انجیل زبور سره شو دا عوام مرګي جواب راکوي تورات انجیل زبور سره مخکنی کتاب د قران راتلو سره دغه کتابونه منسوخ شو قران راغي په تورات باندې با عمل نکېږي قران رالو اے محترمو چې درځي نور راوخته بس بیا بل څه ضرورت نشته دې کې موږ ته مسله شو یو مسله دا یاد وساتئ مولانا الیاس رحمت الله علیه داغي ملفوظات دي مولانا منظور نعمانی رحمت الله علیه مرتب کړی دي ملفوظات د مولانا الیاس رحمت الله علیه دا کابرو د مشرانو د کتابونو ګوره دې کې ډېرې قیمتي خبرې ملاويږي بیا خصوصا دا دور ډېر د فتنو دور دی مولانا الیاس رحمت الله علیه هغه ملفوظاتو کې یو خبره ذکر کړی را حدیث ذکر کړی حدیث مشکات المصابیح کې چې یو پیرا عمر ابن خطاب رضی الله عنه د تورات اوراق لسته د نبی رسول الله ته خیال شو د عمر سے پیغمبر ته خیال نو نبی رسول الله خو د خپل مرګرو قدم په قدم تربیت کو نبی رسول الله چې عمر سے تورات لستو باقي نبی رسول الله ته غوسه ورغله نبی رسول الله دا مخرا سور دی دا عمر ابن خطاب ورته خیال لري ابو بکر صدیق ورته تنبیه ورکا چې پیغمبر تا په دې تورات لستو غره ناراض دي چې څنګه عمر ابن خطاب نبی علیہ السلام توکتا نو فورا استغفار رضیتو بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسول النبی بیا ورته نبی علیہ السلام وی عمر لو کان موسی حیا که موسی علیہ السلام ژوندی وی هغه تورات په سنت لو اب څه پسې راتلو خبر دې واغستا کوانه وستا که موسی وړو کې سړی نه وی قران کې زیاته تذکرہ دا غدا چې موسی علیہ السلام ژوندی وی نو څه کول قرآن پتی براتلو د پیغمبر علیہ السلام تابعداري به کولا یعنی چې قرآن راغی کنا نو آسمانی کتابونه باغی عمل منسوخ شو آسمانی کتابونه هغه منسوخ شو نو انسانی کتابونه
خبره ده انسان موي کتاب کې لیکلي کتاب کې لیکلي کتابونو کې بډیر شي چې کوم کتابونو کې د قرآن او د صحیح حدیث مطابقي هغه به نه اخلو په دې ډیر خلک گمراه شو کتاب کې لیکلي کتابونو کې ډېرې خبرې لیکلي خلک دوکه کوي محترم په کتابونو کې دام لیکلي کله چانه تفسیر روښه نو او قدمه د مخکې لاړ شي او چغه دی وي چې یا عمر ابن حمدان دا یو وری تیر شوی ما خپل روښوي چیز واپس کا کدی دا اولیاء او د دیوان نه دی واسمه کتاب کې لیکلی و دا ومنه دیم په کتاب کې لیکلي دي کونجش نشي نه د برکبر مردا به دانه ما دنر چې کله په قبر چرچونه کینی نو مړی ته پته لګي چې جنجړ دې کې چرچونه دیم کتاب کې لیکلي دا ومنه دیم کتاب کې لیکلي چې کله د قبرستان ته سلام ته ورشي مړو ته سلام کې نو د سر د غاړې ورته مرازا د خپو د غاړې ورته راځه ځکه که ته د سر د غاړې راځي او سلام کې نو دا مړي در پسې په شاشه ګوري ښه نو تکلیف ورته ملاویږي نو دا ومنې نه محترمو قرآن راغی تورات باندې پکې عمل ختم شو په انجیل عمل ختم شو نو بل کتاب یو دا خبره دې نو واسطه دې سره برین واشنګ کیږي ښا دوی محترمو چې قرآن راغی مخکنی آسماني کتابونه څه شو ختم شو کنه نو زما استاد غم خاده رسم او رواج دا بلکه باقی د قرآن راتلو سره مخکنی کتابونه مخکنی شریعتونه منسوخ شو او زما استاد د نکاح او د واده او د غم رسمونه کې موږ دونه قضایي شو راوستي ښه الله اکبر یا زموږ پخوانی دستور دی دا زموږ د پلار نیکه دوست دستور دی په نکاح کې دا ترتیب دی په نکاح کې با څه کوو په نکاح کې با زمون په علاقو کې د ګوټ رسم تاسو دا خلک نه پیژنئ د ملکن نه چې رابره شي که نه بیا دې خوا ډېر زیات کار شوی دی خلکو قرآن ته ناسته کړې ده خلکو کې دینداري ډېره زیاته ده مونږ طرف ته مصیبتونه ډېر زیات دي دې خوا چې نکاح ده د ګوټ رسم پیژنئ تاسو که نه پیژنئ بعضې علاقو کې به یي که نه دا به تاسو زمونږ د خلکو نه نقل کړي دي تاسو کې دا نشته اے محترمو د ګوټ رسم دا دی لکه تاسو کوم ځای کې رشته کړي جینۍ کور کرا الګ کور راله نکاح به کړي نو په یخ جیمي کې شربت کوي خلک جیمي کې څوک شربت 50 کوي نو بیا به دا شربت د 10 روپو شربت په 500 روپۍ به خرڅوي په میلمنو څوک شربت خرڅوي دا ټول بے پختو کارونه دا زمون ترتیب دیږي دا بچیږي ښا بیا بعضې خلک وربلې کوي نو بعضې خلک بیا الګ په خوا به په پالنګ کې جاو اوس یې کور کې زنانه ورته دننه صوفه ورته کېږي که نه هلکان او جینکې ورسره یو ځای کښېني خیال مو یې قرآن کریم شته موږ مسلمانان یو د قرآن منونکي یو ختم کې رسم و رواج قرآن چې راغی نو رڼا راله دا دونه دی مشان کتاب دی اے محترمو داولی دی مشان کتاب دی زکر دا چې کم بادشاہ را لګلې دی دا چې کم ذات را لګلې دی نو آغا ذات بدیع السماوات والارض دا چې کم ذات را لګلې آغا ذات چې دی هغه خالق او مالک الملک بادشاہ دی دا کتاب چې کوم ذات را لګلې دي هغه خپل اعلان کوي چې ای زما بندګانو وان من شیء الا عندنا خزائنه ای زما بندګانو د ارث خزانه زما سره دي ادعوني استجب لكم ما نغواړي الله مونږ ته وایي کوم بادشاہ چې دا کتاب را لګلې چې د دې منزل دی اے محترم مسلمانانو هغه داسې ذات دی داغه په لاس کې اختیارات دي یحبو لمن یشاء اناثا
ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. دا خو هغه ذات دا کتاب را لګلی دی، هغه داسې بادشاہ دی یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. وګوره د شپې ورځې انقلاب ته وګوره، ان فی اختلاف اللیل والنهار، کله ورځ نو کله شپه، کله شپه اوږده نو کله ورځ. دا انقلابات هغه ذات راولي، هغه ذات هغه په دې باندې قادر دی. وګوره د شپې تور څادرې راخور که، سارو کې بیا راغونډول شروع که، هغه تور څادرې راغونډ کو، بیا روشنایي راله، بیا رڼا راله. دا هغه بادشاہ دا کتاب را لګلی دی. اے محترم مسلمانانو چې هغه صمد ذات دی، هغه داسې ذات دی لم یلد ولم یولد، هغه داسې ذات دی د هغه څوک مساوي نشته، د هغه څوک برابر نشته، د هغه څوک مثل نشته، مثالی نشته، مثیلی نشته، تمثالی نشته، نظیری نشته، وزیری نشته. هغه داسې ذات دی سبحان الذی، هغه له پاکوالی دی، هغه ذات دی، هغه له پاکوالی دی، د هر عیب نه پاک، د نقصان نه پاک، د اولاد نه پاک، د بیبي نه پاک، د والدینو نه پاک، د پرکالې نه پاک، د خوب نه پاک. لا تاخذه سنة ولا نوم. دا هغه ذات را لګلی دی چې عالم الغیب والشهاده. دا قرآن عام کتاب نه دی، دا هغه ذات را لګلی دی یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. هغه ته د هر څه پته ده. دا هغه ذات را لګلی دی لا یخفى علیه شیء. دا هغه نه ګورې څه نه پټېږي. ښه که چېرته څوک په یو ګوټ کې یو پټه غلطي کوي، غلا کوي، زنا کوي، بې حیایي کوي، غلطې رابطې کوي، چا سره چیټینګونه کوي، کمره کې یوازې ناست دی، بلستن کې مخ پټ کړی دی، موبایل ورسره دی، بربنډ فلمونه ګوري، بربنډ تصویران ګوري، غلطې رابطې کوي. د هغه ذات نه وګورې سم پټ نشته. دا خو هغه ذات دا کتاب را لیکلی دی، دا د هغه ذات کتاب دی او دا د هغه کلام دی. اے محترمو دا کلام په چا را لیکلی دی؟ دغه انتخاب وګوره چې کوم ملک دغه انتخاب کوي، هغه سید الملائکه جبرئیل امین چې روح الامین، خیانتګر نه دی، هغه روح الامین دی، هغه جبرئیل امین دی. اے محترمو دې انتخاب کړی دی په خیر الاشهر کې، په میاشتو کې غوره میاشت شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، پشپو کې خیر اللیالی، پشپو کې غوره شپه لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اے محترمو بیا په تمام کائنات کې الله تبارک و تعالی ته چې کوم یو شخصیت د ټولو نه زیات محبوب او زیات ګران دی او دغه ډیر لوی مقام دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې پاغرا لګلې دی. دا قرآن الله ته کوم ټول کائنات کې محبوب ترین شخصیت دی چې هغه خاتم النبیین دی. هغه څوک دی؟ داغه نرستو بل نبی راتلو والا نشتا. داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پاغه د نبوت هم ختمه ده، نو پاغه د حسن هم ختمه ده. پاغه د څه ختمه ده؟ ویخیه کې وده کسوک الدین والحمدلله الذي احیانا وتقول کی وای. اے محترمو په نبی علیہ السلام باندې د حسن هم ختمه ده. نبی علیہ السلام پر تمام کائنات کی د ټولو نه زیات حسینو. صحیح بخاری کی حدیث راضی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې ټول کائنات کې د ټولو نه ډیر زیات خوبصورت او ډیر زیات ښکلی و. نبی علیہ السلام تو ډیر زیات ښکلی و. اے محترم سونه ښکلی و، سونه ښکلی و. نبی علیہ السلام وی زه معراج ته لاړم، هلته مې یوسف علیہ السلام ولیده. یوسف علیہ السلام ته د دې نیم کائنات ښکلا ورکړې شوې وه. یوسف به څومره ښکلی و.
نبی علیہ السلام د یوسف علیہ السلام نم زیاد کولی و ذکا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی واحسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. اے محترمو زمون مور جانے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تا یو شیر منصوب دے اغوی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. و یو زما پکور کې نور دے یو پاسمان کې نور دے زما د کور د انور د اسمان د انور نه زیات کولې دے ولې ذکا فإن الشمس تطلع بعد فجر. پاسمان کې نور درز رڼا کوي او زما د کور نور د شپې رڼا کوي. محترم مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بہادروں کی بہادر ترین انسان نڈر انسان کمانڈر انسان هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک قرآن وی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ. اے پیغمبرہ کله چې تسار وختي د کور ووتی پسنتین ہجری کې اے محترمو پیغمبر سحر وقتی ہوتا مومنانو تیمور کی خولے تاسو بدل تناس تاسو بدل تناس تاسو بدل تناس بہترین کمانڈنگ کوا دا کفار مقابلے کولا پا میدان جہاد کے جگہ والدہ کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زگوری رسو کی دو والا نیما زد عبد المطلب دا خاندان نیما. آغا نبی علیہ السلام صحیح بخاری کے راضی یو پیرا مدینه منوره کې د شپې داسې د خطرې یو आवाज غونډه وشو یو ګړز غونډه وشو. صحابه کرام راووته چې ګینه چرته کفارو حمله وکړه. ټول صحابه راووته دي کې یو کته د شپې تیار ده او یو سړی داسې د دریاب غونډه روان دی په اس باندې سور دی چې ځان دې شو هغه نبی عليه السلام نبی علیہ السلام او دې باندې پوری تری مخصم نشته به دې هغه مود شي څونه نر انسان نبی علیہ السلام موږ د هغه پیغمبر امتیان یو او مصیبت ده چې ډېر به خوند دی کړه موږ د هغه نر پیغمبر به خوند امتیان یو. حالانکه د هغه پیغمبر بارکی بعض روایت کې راځي یو پیر نبی علیہ السلام کو تراز نو زمونږ او تاسو مور جانا عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ته وی اے د الله رسوله ما د پر دعا وغواړم. نو نبی علیہ السلام لاس پور تکا بیبی ته دعا غواړي دا د خاون چې بیبي وته وی ما ته دعا وغواړم. اوسه پوری چاته په جون کې چې یو خزي وی کې خاون صاحب ما دعا وغواړم بشاوي نه او کوي او نه کوي یا او کې یا نه الله دغه کدا خاون دې د زماني ولی چې ګره خدا خدای ګوري برګی نه مني خبره پوهیږي او که تاسو خیاري نو دا باندې نالینا دی بیبي ډیر زیات په دباو کې مروتی کنه بیا هغه بیبي که تاسو خیاري نو هغه د پیشو نم یریږي زنانه د پیشو نه یریږي نه یریږي د پیشو نه یریږي د چرمخکې نه یریږي او دا نر ځوان دی او دې کابو کې راوستي چې دا څه ترتیب دی کنه. اے محترم مسلمانانو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام ته وی اے د الله حبیبا ما د پاره دعا وغواړه. نبی علیہ السلام ول دعا وغوښتا اللهم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخرت وما اعلنت وما اسرت. یا اللہ دا عائشی تمام کوتاہی پټو کارا ازل عمدل جسم دا دیوی گوائن کی رب داوت طول ختم کے. عائشہ بی بی پدی اور دو سرا دیر خوشحال شوا. نبی علیہ السلام کو توئی ایسرو کی دعائی یا عائشہ تو اے عائشی زما په دعا صدا دون ډیر زیاته خوشاله شوې خو دې د الله رسول تعالی دون ناشنا دعاو کا زه په نه خوشاله زما. نبی علیہ السلام یې عائشی ځان کوئی کا دا چې کوم دعا تا په درخواست میتا توکا دا ته په دون خوشاله شوې دا دعا زهر مانځ پته او متی تکوما
امتی چې د مکرر درود شریف نه ملایږي نو کنه ممکن درود څوک چې تبلیغ کې غریب کې روزي ته نشي د غدري رضی دوه ټیمه درود وي بس کیسه ختمه موږ عام مسلمانان درود نه وایو راکې زموږ د نبی رسول الله سره مینه نشته محبت نشته نبی رسول الله فرمایي د قیامت پرد ما ته پټولو کې نږدې به هغه تني اکثرهم علی صلاتا چې په ما باندې درود ډیر دی نبی رسول الله والسلام باندې درود چا یو پیر درود وی کنا په پیغمبر نو د دې درود دون لوی مقام دی چې په دې درود ویون کې باندې الله لس پیر درود وی بیا لس رحمت په الله را لېږي پچا په درود ویون کې باندې دا یو پیر درود وی ولې دا درود یو داسې عمل دی چې مونږ او تاسو قران وګورو الله مونږ ته وییا تاسو مونږ کې تاسو سوال وکي او چې د درود تذکرہ راشي مونږ ته الله وی درود وایي نو مخکې راته الله وییا ان الله وملائکته یصلون علی النبی یقینا الله او ملائک په پیغمبر درود وییا نو اے مومنانو تاسو درود وایي الله په درود وایي ملائک په درود وییا نو مومنانو تاسو په درود وایي او بیا په درودونو کې غوړه درود ابراهیمی دی اللهم صل علی محمد ای ما تاسو دلته په دې باډوان کې په غوندو کې درود وایو کنه دا پیغمبر تعالی رسول د ملائکو په ذریعہ خدا به وعده کوو صرف ختمونو ته نه یو راځي مجبور چې ختمونو ته راغلي یو چې به وکړو کیسه ختمه یاره ډېر ښکلی بیان وشو وعده به دا کوو چې 200 کرته ني نو سل پیرې خو به خامخا درې درود شریف وایو د چا سره کلکه وعده ده د یو لس منټه وباسې محترم جی لاس ګد کې د چا چې درود شریف چې 200 کرته ني کنه کم از کم 100 کرته نو اے محترم مسلمانانو وګوره نبی رسول الله عزت دعا هر امتی ته هر مانځ پسې کوما دا قران کریم په هغه شخصیت نازل شوی دا حسن بے مثال دا سیرت بے مثال دا د بچپن زندگی بے مثال دا د بلوغ زمانه بے مثال دا هجرت محترم دا تبلیغ دا تایید تطلع دارنگی داغی غار طور تطلع دا نبی رسول الله والسلام هغه شخصیت دی چې محترم دا هغه هر یو ادا او هر ندا هغه اشاره هغه محفوظ ده کچرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی طیب طویلی قم یا ابا تراب اے ابو تراب فاسا علی طیب بیبی سر کور کې خفقان مون تراغلیو نو خپشیو جمعات کې ملاستو ادا دي جمعتونه نو ها خورې پکې بدن پورې خورې نختی دی پیغمبر راغی نو عائشہ فاطمه ته وی فاطمه د نبی رسول الله سوا وتوی بچی اين علي علی چرته دی سیوی محترم دا صحیح حدیث دی خو دلته پکې مونږ خپل ټیپر هم خرڅو ټیپر په جنې باندې خلک خپل سودا کوي کنه دا تقریرونه د درود شریف فضایل او دا خو ډیر علما بیانوي او خپل بیانوي په موږ ته استادانو یو مسله راکړي چې ګوره دا مسله به بیانوي دا بیانېږي نه چې هغه مسله توحید ده دا څه مسله ده مسله د توحید دا نبی رسول سلام راغی د لور کرا د زوم کرا زومې پور کې نو نبی رسول سلام سوی علی چرته دی څنګه وی ژوندې پیغمبرو د علی صاحب د حال نو خبر مثلا معلومه شو که معلومه نشو ژوندې پیغمبر دی که ورته پته وي چې جمعات کې خو بډارک به جمعات تراغلی وکنه نو چې کوم خلک تاسو وی پیرانو تم پته لګي نو ملنګانو تم پته لګي نو کوډه منتر معلومه نو تعویذونه معلومه نو جادو معلومه د لاس د لکیرونا قسمت معلومه پنو کې غلم معلومه په شیشه کې غلم معلومه او قران نبی علیہ الصلوۃ والسلام دون الوی مقام دی دون الوی شان دی او بیا مو علی چرته دی او تویجی بس دلته نو ته خبره نو پیغمبر راغی جمعه خوري بدن پورې خطه وي
نبی علیہ السلام ته قم یا ابا تراب بیا د علی رضی الله هغه لقب ابو تراب وګرځیدو خاص په دې زیات خوشالیدو کله نبی علیہ السلام د خلی مبارک نه ابو هريره رضی الله عنه دا لفظ ابو هريره اوتی دي کنا نو خپل نوم چاته او ته پوری معلوم نشوخه تو کوئی عبد الله تو کوئی عبد الرحمن تو کوئی عبدالله اقوال دی پکې تو کوئی 28 اقوال دی پکې د پیغمبر د خلینا غتا ابو هريره اوتی دي وګوره د نبی علیہ السلام د خلی هغه لفظ هغه محفوظ پاتې شو ک نبی علیہ السلام یو مقام کې خندا کړی صحابی هغه خبره نقل کړي هغه په مسکا کې هغه خبره وکي تر دې دور پورې نبی علیہ السلام یو پیرا صحابه کرام ته فرمایل انا وکافل الیتیم فی الجنت کهاتن دا اشاره وکړه نن دلته باډوان په غونډو کې هغه حدیث بیانوم چې پیغمبر علیہ السلام سو کال مخکې خپل مرګرو ته بیان کړو چې زه او د یتیم کفالت کوونکي په جنت کې داسې یو پیغمبر وی داسې یو هغه داسې هغه اشاره محفوظ ده اشاره محفوظ دا قرآن کریم په هغه شخصیت نازل شوی دغه د زندګي ار پهلو واضح ده محترمو دا داسې کتاب دی نو دا داسې دی مشان کتاب دی کله مونږ ته وایي چې مؤمنانو کې با کم کم صفتونه پکاري مؤمنانو کې با کم کم کوالیټیز پکاري کدا پچا کیونو دا مؤمن دی کدا پکینونو ځان کې براوستل پکاري کدا پچا کیو هغه به الحمدلله وایي او چې پچا کینو ځان کې بیره ولي ما چې کوم آیتونه لوستیو کنه الله تبارک وتعالى فرمایي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم د ایمان والو یو نخدارا دا دون عظیم شان کتاب دی ها مونږ ته د مؤمنانو هغه صفات بیانوي دا قران زما او استاد لپاره یو لوکینګ ګلاس دی یو آینه ده چې دې کې ځان ته وګورو الله یو صفت بیانوي اذا ذکر الله چې کله د الله ذکر وشو د الله نوم واغستې شو د الله د طاقتونو تذکره وشو د الله د کتاب تذکره وشو د الله د عذابونو تذکره وشو د الله د وحدانیت تذکره وشو وجلت قلوبهم پدې زړه باندې د یو یری کیفیت واري چې هغه لوی الله هغه بادشاہ هغه خالق او مالک او رازق پړ باندې یره وجل یری ته وي وجل د کوونو ته نه وي ها بعضی علاقو کې خلک ذکر سره بازی لري کنه یا په وجل کې راغلي دغه صحابه کرامو کې د وجل والا صحابو کې نه تیر شي بلکې بعضی علماء لیکلي دا چې په ذکر سره نات سره وجد راځي ودی له کوئی په غاړه کې نه لري کنه ذکر او نات وته شروع کې نو کدی کوئی تکته پریوته نو بیا چې د دې په وجد کې راځي او کنه سره په جمعات کې خپل په کالیونو کې په وجد راځي اول ته کې په نه راځي یې په دې بلې د کوټې د چت په بلې باندې کې نوې نو ذکر شروع کې تلاوت شروع کې نو دا رنګي نات وته ولګوا نو کدی کوئی نشو په وجد کې راغی د بلې نه خطر را پریوته لاس دې ډبل مات کنه بیا د په وجد کې صحیح دی لګا نو تاسو په وجد نه راځي دا لې په یره کې یو صفت ادارې دویم واذا تليت عليهم آیاته چې کله دې ته قران ولستي شو قران ولستي شو قران درس شو تلاوت شو دې سره به کې زادتهم ایمانا د ایمان آثار نور سیوا شو مخکې نفل نکول بیان وورید قران وورید تلاوت وورید درس وورید مخکې اشراق نکول او د عزم کو اشراق بم کوما او د عزم کو درز بکم از کم لذولت رکاتا نفلم کوما يرنن بعد با تلاوتم کوما تهجد بم کوما چا سره به احسانم کوما نو خیر خېګړه بم کوما مسجد کې کم ضرورتي دا غیره پورا کول کوشش بم کوما دا به ایمان وایي دا نه چې الان کما کان د سپیله کېوا بیان دوران کې ټیک ټاک ناستو دی او استغفر الله کول چې دې نه لاړو کیسه ختمه د سپیله کې چې شل کاله نه چې بند کې ګره نه چې بنېږي نه چرې دې نه لړکا بیا را کوشي د شيخه
نو بیان او درس دوران کې ټیک او اخوا بیا ناټیک یا دې ته غوړ منګي وي ښا څه یو ته چې منګي غوړ کړي په د پاسه اچو هته کوي اته په دغه نه پوهیږي دې د کچالو پاڼه وي کچالان پیژنې هغه پاڼه باندې وباچ او کنه په ټینګي د ځانه به د کچالو پاڼه نه جوړو ها دا د ایمان والو نه خدا واذا تليت عليهم اياته اي محترم کله کله مسلمانانو ته وایي وې درځي په دوله رکعات نه پر څوک کوي دولسو سوره شیطان وته چې څوک دې دولسو رکعات اے محترمو دولس رکعات خو ډیر کم نصاب دی ګوره تار منځو شو نیمه ګنټه بعد نور راځي یو 2 رکعات تار وکړه ماسپهین یو 2 رکعات نه پلوکړه 2 رکعات څلور د مازیګر د مون مخکې 3 رکعات وکړه شو د مازیګر د مون بعد 2 رکعات نه پلوکړه شو د ماسوتن د وترو او د سنتو په میاس کې بیا یو 2 رکعات وکړه شو دا 12 رکعات برابر فوادې سره نه بعد څوک کوي انا ټول نه ته کوي لا څه جزاكم الله خير سمعت وي محترم وعده کنه په سوا غستا استاد وعده مور سره او په وجره کې کا کوم ځای کې چې ایره د نشي ګورې نو نن نه بعد به شروع کوته تاسو چې ابتدا او کې کنه ابتدا ور دې کې د ما تعجب یاد نه په تعجب نه وعده والا غستا هلکه دا زونه دی شپې دي کنه چې تعجب ته پکې خو وخت ملایي ورته په دې دوره رکعات نفل راوړو نو د الله نه سوال کوو چې ربا د قیام الليل د شپې د پاسېدو توفیق امرا ترا کې ہمارا کام ہے راتوں کورونا یاد دل بر میں دې بیا جدا خوندې دا کله چې د شپه ورځ الله نعمتونو کې ذکر کوي چې دا شپه څنګه نعمت دی دا خو سړی پکې بس ذکر دا خوب یو نعمت دی بعض علما وایي چې دا صالحین ته الله والا خلق ته پته ده چې دا تهجد څونه مزه کوي الله په خپل هغه وخت کې اعلان کوي اے زما بندګانو تاسو له مسله شتا نو کوواکی مون بیان سره لګ لګ په اعمالو کې زیاتواله رالو بیا صحیح مؤمنان یو ځکه الله وی زادتهم ایمانا درې منقه د مؤمنانو وعلى ربهم يتوکلون او ورپسې نور د مؤمنانو ذکر کوي دا چې وای دا ما سوتنه پوری نه ختميږي د ترجمه تفسیر ختم پاتې شیخ عبدالرحمن سے راغلی ای به ختم کوي د ورو د سربندي به دعا وکيږي مونږ دلته کرالو تړیو تاسو د خلکو د مینا محبت مولیدو ډیر زیات دمشو تاسو دیندار خلک دا علاقه مرکز کې محترمو څنګه مولوی ته تاسو نه خوشاله دي او په دې خوشاله دي چې د ما د علاقې مشران ټول درسونو ته کینی دی قرآن او سنت ته کینی په دې کې دنیا کې کامیابی ده آخرت کې کامیابی ده الله دې موږ تاسو له عمل کولو توفیق نصیب کړي کما نه خبرو کې څه کمی به شي زما معذرت کوم اقول قولي هذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين الله دې تاسو ټول د هر قسم مصیبتونو نه آفات بولیاتو نه تانو تحصیلونو هسپتالونو نو ساتي واخر دعوانا الحمدلله Gracias.